د نوخار په علاقه پبو کې د پولیس او منشیات فروشو ترمنځ فایرینګ تبادله شوې ده او د دې پولیس مقابله کې د علاقې پولیس ته مطلوب منشیات فروش چې د 11 نه زیاتې مقدمې ویل کېږي دا چې دا پې درج وي او هغه پکې مړ شوی دی. د پبو علاقه تاروجه بچوکۍ په حدودو کې بابو کې د پولیس ته اطلاع ملو شوې وه چې منشیات فروش عرفان ولد راحت الله دی په کور کې موجود دی. په دغه اطلاع باندې پولیس علاقې ته رسېدلی دی او د عرفان د ده د ګرفتارۍ کوشش یې کړی دی نو هغه ګرفتاري نه ده ورکړې او په پولیس پاټۍ باندې فایرینګ کړی دی. مقامي چې کوم عیني شاهدین دي او پولیس ذرایع دا وایي چې پولیس کوشش وکړو د ګرفتارۍ او د فایرینګ نه پس پولیس خپل طرف نه هم فایرینګ شروع کړی دی. دې دوران کې منشیات فروش هغه لګېدلی دی او مړ شوی دی. دې ټایم کې پولیس لاش پبو هسپتال ته را رسولی دی او هلته کې د لاش پوسټ مارټم جاري دی. د تازه ترین اپډیټو په نوخار علاقه کې برپور طریقې سره د منشیات فروشو خلاف اپریشن شروع شوی دی او د خیبر پختونخوا کې زه به دا وایم چې دلته د منشیات فروشۍ قبضه مافیا او داسې چې کم نور جرایم دي دغې مجرمانو خلاف کاروایۍ دپاره پولیس ته فری هینډ ملو شوی دی او هغه فری هینډ ملاوېدو نه پس مونږ ګورو چې پرله پسې دلته یو بل پسې داسې ګرما ګرمې پولیس مقابلې کېږي او داسې منشیات فروش چې هغوی باندې د درزنونو مقدمات درجي لا تعداد ځل ګرفتار شوي وي بیا اشتهاریان شوي دي او پکې پولیس ته مطلوب دی او هغوی ګرفتاریان هم نه ورکوي نو د دې خلاف ډېر غټ پیمانه باندې اپریشن هغه جاري دی او پبو کې د منشیات فروشۍ چې کوم زه وایم دا یو روټ دغلته به د پبو علاقه دا به یادېده چې پېښور سره لګېدلې ده او په برانچ روډونو باندې بیا په دغه کلو باندې نه صرف دا چې دغلته کې منشیات فروشي عامه وه بلکې مختلف علاقو ته سمګلینګ دپاره یو مرکز هم د تیر څه وخت نه دلته مونږ ګورو چې په دې پبو علاقه کې یو بل پسې داسې کارویانې وشوې. اشفاق خان ډېر زبردست یو مهم شروع کړی دی او هغې کې د ټولو نه غټه خبره د منشیات فروشۍ خلاف اپریشن دی. زه ګڼم منشیات دا د یو خو عام جرایمي خو د نورو جرمونو په مقابله کې د منشیاتو د لعنت دا پوره قوم هغې نه ډډ غز جوړوي او دی د وینو په شانتې دا قوم خوري. زمونږ چې کوم نوجوانان دي جینکۍ هلکان دي دې ټایم کې په هاسټلو کې نو هغه د آیسو په لعنت باندې په هغې کې مبتلا شوي دي او ذهین او فتین قوم او باصلاحیته قوم ښایسته ښایسته ځوانان هغه دې ټایم کې د آیسو په لعنت کې ګیر دي او د آیسو غوندې مهلکې نشې د وجې نه هغه تباهۍ په کناره باندې ولاړ دي. نو دا چې تېرو ورځو نه کم دلته کې پرله پسې کمې کارویانې وشوې دا د دې نه معلومیږي دا چې خیبر پختونخوا پولیس دې ټایم کې د منشیات فروشۍ چې کم غټ لعنت دی د دې خلاف یې ښه فری هینډ هم ورکړی دی او غټ اپریشن کولو دپاره فل اختیارات پولیس ته ورکړي دي. نو دا د منشیات فروشو دپاره هم خبر هم دی او وارننګ هم دی